جی ګرانو کتونکو دا ټایم زه میادم کې موجود یم او په میادم کې ښه ښکلې واوره روانه ده. پروګرام د بل چا دی خو ما ویل چې دا هوسټینګ والا مو مطلب دا دی ته تصویر ایستو زه والا خپله هوسټینګ شروع کړم. ډېره مننه شیرین زاده صاحب المعروف سکولا جی جی او دې سیټ ته زموږ سره موجود دی شفیع الله صاحب. ګرانو کتونکو او مینوالو دا وخت مونږه د سوات په ډېره ګلورینه او ښایسته سیمه میادم کې موجود یو. د میادم بلندي چې ده د سطح سمندر نه 6.5 فوټه ده نه 2.5 ده 2.5 ده جی جی 2.5 فوټه ده او ډېر ښایسته ځای دی. خو دلته کې چې کومه واوره اوس دا وخت ورېږي نو د هغې سره منظر ډېر هم زیات ښایسته شوی دی. او اوس چونکې ډېر وخت داسې تېر شو چې واوره نه وه شوې او سیاحان ډېر په کم تعداد کې به راتلل. اوس واوره وشوه هر طرف ته سپینوالی دی او دا څه کې چتونه هم د ډک شو لکه تک سپین شو نو ونې او بوټي هم تک سپین شو هر څه سپین شو. ډېر بهترین موسم دی. ما تم لږ سپینېږو دا چای پکې دلته نه راوړې چې دلته اوس کو راوړه چې راوړه چې چا راوړه دا چای به دلته باندې واوره کې سړی اوس کې نو ډېر خور دی ما ټول خبره په خپله کې بل چا پکې موقع نه ورکړې. شفیع الله نه تپوس وکړه شفیع الله صاحب ته راته دا ووایه چې تا خو په تصویرونو ځان مړ کړو ځکه چې موږ راغلي وو میادم ته نو ستا بل کار نشته خو کله د ونې سره ودرېږې کله د چت سره ودرېږې کله د بوټي سره ودرېږې تصویرانو باسې. نو هغې وجه دا ده چې یاره تاسو خو چې کوم مقصد دی چې ویډیو وکئ نه هغه تاسو په ټي وي ګورئ او زه چې کوم لکه مثلا تصویرونه وباسم ماښام ته د شپې بیا ځان نه ګورم انسان ته ګورم او خپله نه ډېره زیاته مزه کوي. یاره چې ډېر بهترین موسم دی او ډېره زیاته مزه کوي. ډېره موده بعد چې دی په یخنۍ کې دا دویم ځل دی چې لکه باران وشو او په غرونو باندې واوره ورېږي نو د دې سره دا ده چې یاره په دې موسم باندې به هم ښه اثر وباسي او فصلونه چې دي هغوی ته به مسله چې یاره ټولې شفیع الله صاحب ټولې چینې وچې شوي دي کوهي وچ شوي دي هر سړی لګیا دی بورینګ کوي او کوهی جوړوي او په ښکته روانې دي. زما خیال دی چې دا نن د فروری 15 تاریخ ته که 14 دی 12 تاریخ دی نو دا د الله شکر دی. خلک د شکرونه ادا کړي چې مطلب دلته کې دا واوره وشوه خدای پاک رحم وکړو نو اوس په زمونږ کوهي چینې او دا ټول دغه به موږ ښه یوه خبره زه کومه جی جی پرون څه ملګرو سره هم ما دا خبره کوله ما زمونږ خلک لګیا دی لاندې زور کوي په لکاو روپۍ لګوي او بورونه کني او د چا سره چې په اختیار کې دا اوبه دي بره زور نه کوي چې بره چې کوم دی او 2 رکعته نفل وکړي د خدای نه وغواړي نو به ولا بې پیسو ورکړي. دا ټیک وی بالکل دا صحیح وی. نو زه خو دا وایم چې ما خو دا خبره په دې پورې وکړه چې د الله نه شکر ایسته پکار دی په دې شته باندې هم چې زمونږ ګناهونه یې معاف کړه په موږ یې واورې وورولې. بعضې دغه ما د خلک کسان وایي مړه موسم خو ښکلی دی ډېر بهترین موسم دی او نه یخني شته او نه ګرمي شته او مزې دي. نو ما یې ګوره دا خو ټیک ته خو دې سره بیماریانې وي د خلکو سینې خرابې وي هر سړی ناجوړه دی. زما په خپل خیال باندې زه دا خبره کوم په وثوق سره چې را روان چې کوم زمونږ دغه دی هغه د خلکو د غټه مسله به دا مسله به دا چې د خلک به نزلې او زکام ګوره چې انټي په چا اثر نه کوي بل شی په اثر نه کوي. داسې یو دور را روان دی چې موږ انوایرمنټل چینجز راځي راغلي کم چې کلایمیټ چینج دی شفیع الله صاحب کم چې کلایمیټ چینج دی د کلایمیټ چینج سره موږ ته ډېرې لویې ستونزې رامخې دي. هغه دا ده چې کم ماهرین دي د موسمیاتو هغه دا خبره کوي چې هر 13 کاله پس کلایمیټ چینج راځي او زموږ په سوات کې چې کم کلایمیټ چینج راغلی دی د هغې غټه وجه د ځنګلاتو کټۍ ده. ډېر په غټه پیمانه سره دلته ځنګلات کټ شوي دي د هغې په وجه باندې زموږ اوبه هم کمه شوې ده. ټیک ده واوره به کېده په ځنګلاتو کې بیا بارانونه هم کم شو. نو ګوره الله تعالی چې کوم دی هغه یو داسې نظام جوړ کړی دی لکه موږ وایو چې یاره درې سره به سي چلو شي نو واوره خو په منګورک او په پېښور او په دای کې خو نه کېږي که نه دا خو په غرونو په ځنګلاتو کې کېږي. ټانکۍ ده دا ټانکۍ ده نو دا الله تعالی د خپل یو سیسټم جوړ کړی دی. نو موږ له پکار ده چې موږ بوټي نه حل کړو موږ ونې نه حل کړو موږ د اوبو قدر وکړو موږ د دې بوټو قدر وکړو موږ د الله تعالی د قدرتونو قدر وکړو. نو الوبه مقصد دا دی چې په موږ باندې د الله تعالی هغه مهربانیانې راشي او د کلایمیټ چینج سره زموږ ته ډېر لوی مصیبت دی. زموږ د دریای سوات اوبه ته وګوره زموږ خوړونه وچ شو زموږ چې کوم دی لښتي میان پکې مړه شو. شهاب صاحب تاسو خبره وکړه د ډیفارسټیشن نه دې سره سره دا چې یاره ایکو سیسټم چې دی هغه ډېر زیات ډسټرب شو. زمونږ دلته په دې ځنګلاتو کې د دې د کټایۍ د وجې نه دلته کې څومره هم مسله چې ځناورو او دلته کې سپیشیز هغه ټول چې دی هغه مسله چې هغه معدوم شو هغه ورک شو. د دې بارانونو د وجې نه دغه سپیشیز چې دی هغه بالکل ورک شو. بس داسې بوټي چې دي داسې ډېر شایسته دغه دی هغه به اوس دلته نه راخیږي.
د دې باران نه کېدو وجې یا د دې کلایمیټ چینجز د وجې نه چې دی زمونږ په دې علاقه ډېر خراب اثر راوځي بالکل دا ټیک او شکل داسې ته یو دور خبره را روان کوم دی چې خلک به بیا وایي چې یاره زمونږ ماشومانان ته به مونږ دا خبره کوو زمونږ نوی جنریشن چې دی چې یاره په دې علاقه به برابري کې چې مخکې دا پروګرام دي چې په ټي وي کې به ډرامې وي دغه به وي نو په لقسته به دا چې دي چې دغه کوو او دا ګوره ښه صحیح چې صحیح چې ورته څه کوي شي او ګوره واوره پکې کوریږي واوره پکې کوریږي ودی چې دا ګوره ډرامو را چې نه دی ډرامه باز نه یو ګوره کومه یو کرنٹ سچويشن وته وایم دلته کې اوس چې کوم اور روانه ده په ملم جبه کې تقریبا شپږ وو انچونه زیاته شوې ده یو فوټ شو اوس ما ته اطلاع وشوه یو فوټ شو کلام تقریبا یو فوټ اب کلام کې یو فوټ شو مهوډن کې 2 فوټه ده غبرال او دغه دیگر بالای علاقې چې کم دیال تم 2 فوټه رسیدلې ده دلته کې تقریبا 4 انچي تقریبا ورسېده واو ورسېده میادم کې د محکمه سمیاتو دا اطلاعات دي او دا مطلب دا دی چې هغه دا وایي چې آینده 24 غنټې چې کمی دي هغه به په سواد په شهري علاقو کې چې کم دی باراني او په پهاړي او سیاحتي مقامات چې دي یو سبا کې دي شو وقف شي امکانات دادي او بل ورځ به دوباره بیا دا سلسله شروع کیږي الله دې کی چې د الله پاک د رحمتونه د الله پاک د قدرتونه دا هم دغه شانتي خاصتوي او زمونږ د رحمتونه راوړي ګوګل نه د عقیده زمونږ کم شي موږ په ګوګل کې ساتو چې باران را روان دی د الله او خبره ختمه وشه په الله نه په تصویرانو مړیږي نه په خبرو مړیږي د الله په امان